او جبه کنټرول کې ساتل پکار دي جبه داسې غلطه خوځول نه دي پکار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو اسې نه فرمایي چې چا مالا د جبې ذمہواری راکړه او د خاص اندام ذمہواری را لراکړه د دې ضمانت را لراک ازمن له الجنه نو زبدته د جنت ذمہ دار شمه د لبزه د جنت ذمہواری ورکم د لپاره زه د جنت ضامن یم ځکه چې جمع باندې خطرناک ګناهونه کیږي همدغه جبره چې د سړي د خلینه په داسې خطرناک الفاظ وځي چې سړی په د ایمان نه خلاصي او د پتم نه د دې بعض الفاظو په باره کې د علما کرامو نه تپوس کول پکاري چې د الفاظ به منا صحیح که غلط دي یو سړی غلط کار کوي مثلا هغه قدرتی اتفاقی هغه ګیرم پرې خدای شیخ ته نه ته ګیری ته وګوره غلط کار دی ولکه ګیری خورته د غلط کار حکم نه دی کړو نه په ګیره دا غلط کار کوي دا غلط الفاظ دي صحیح نه دي په دې کې خو یو قسم د ګیری به حرمتي او به عزتي ده او د ګیری نسبت په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کېږي دا پیغمبر علیه السلام سنت دي نو که سړی ګیره خړای نو هغه خو ځان نه خطرناک ګناه ده داسې ګناه نه چې په یو وخت کې سړی نه جدا کیږي نه که سړی مونږ کوي عموم ګیره خړای ده ګناه کې مبتلا دی که په سجده باندې پروت دی هم دغه ګناه کې مبتلا دی ګیره خړای ده دا دومره خطرناک ګناه ده که بیت الله شریف نه طواف هم کوي ګیره د خړای نو ګناه کې مبتلا لګي کله حجر اسود کې سر ورته نه کړي دی ګیره د خړای د ګناه کې مبتلا دا داسې ګناه نه چې په یو ټیم کې رچانه جدا کیږي نو که یو غلط کار ته شو څه چلو شو دا هغه ګناه نو خو ځان بچ ساتل چې همیشه د پاره سړي پورې نختی ګیره پرېخ د الحمدلله مسلمان دی دغه خو ښه صفت دی دا خو څه بد صفت نه دی چې ته ګیرې ته ګوره دې کار ته ګوره ګیره ساتل خو ښه صفت دی ته خو دا غلط کار پسې تړې دا خطرناکه خبره ده یو سړی مثلا عالم دی انسان دی غلط کار ته کېږي که نه نو ولې علماو نه څه فرشتې خو نه دي که نه ښه پس فرض کې ستا په ذهن کې هغه یو غلط کار وکړه غلط نه دی خو تا ته غلط ښکاري نو بیا به ته دا نه وایي چې دا ګوره عالم دی او دا کار نو زه دې علم ته ګورم دا خو داسې دی او دا خو په ارام کښېنه چېرته ته د هغه د خپلو خاورو ته هم نه رسې لهذا د علم بې عزتي مه کوه علم خو هغه ته د غلط کار حکم نه کوي دا علم خو ته غلط شي پسې لګېری تړې دا علم یې چې کړی نو دا خو یې ښه کار کړی دی د دې خو صفت وکړه چې عالم دی د دې ولې دغه شان ته وایې دا سړی ګوره تبلیغ والا هم دی هلته تبلیغونه کوي جومات کې او دلته وګوره بار غلط کارونه کوي نو چې تبلیغ کوي دا خو ښه کار کوي د دې خو یې صفت وکړه دا غلط کار غیر تبلیغي هم کولی شي نو هغه ته بیا دا نه نو دا خبرې کول دا خطرناکې ثابتېږي ده داسې خبرو باره کې سړي له پکار دی چې هغه تپوس کړي مخکې استاد چې زه دا خبره کومه د دې څه حساب دی د دې ماته څومره نقصان دی نو دا خبرې ښه نه دي غلط کار چې هر یو سړی کوي نو هغه غلطي هغه غلط کار غلطي هغه غلط کار ته غلطي وایه د هغه غلط کار د وجې نه د هغه ښه کار ته غلط مه وایه او هغه غلط کار نسبت هغه ښه کار ته مه کوه چې ته کې ګوره دا چلم کوي او دا هم کوي لمونځ هم کوي او دلته غلط کار نو لمونځ چې کوي دا خو ښه کوي ته خو نه لمونځ کوي او نه بل څه کوي تا نه خو ښه دی لمونځ خو کوي که نه ته غلط کار هم کوي او لمونځ هم نه کوي ته غلط کار هم کوي او تبلیغ هم نه کوي ته غلط کار هم کوي او عالم هم دی نو دا خو کم از کم څانه ښه دی لمونځ هم کوي تبلیغ هم کوي روژه هم نیسي نیک کارونه هم کوي که یو غلط کار ته شو خیر دی دا بعضې کارونه دا الفاظ چې کوم دي دا ډېر خطرناکي په دې باندې سړی د ایمان نه خلاصېږي دا معمولي خبرې نه وي د دې وجې نه ژبه په کنټرول کې ساتل پکار پیغمبر علیه السلام یو سړی راغی مې تېرو جمعو تاسو ته ویلي ویلې ای د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نجات او خلاصې په څه کې دی هغه ورته ژبه کنټرول کړه امسک علیک لسانک دا ژبه یې کنټرول کړه دغه کې خلاصې ده الله پاک دې موږ تاسو له دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.